کرکټ ایکسپرټ ټلګرام مخکې شئ جی دا نو بالو ګورئ اوس تاسو چېرې کرکټ کړي او لږ ډېر په کرکټ باندې فکر او د کرکټ نالج در سره وي نو تاسو ماله په کمنټ کې ووایئ چې آیا دا نو بال په کس باندې شوی دی که نه دا په خطا باندې شوی دی په خطا باندې چې کله بالر نه نو بال کېږي نو خو یو زیات نه زیات یو 2 انچه زیات نه زیات 6 انچه خپل د کریس نه بهر شي ډیر ناروا نو بالو کې بالر په سٹارټ کې غلط شي یا سټیپس کې غلط شي یا جم غلط ځای نه وي نو زیات نه زیات چې ډیر غټ نو بالو کې نو خپې د کریس نه تقریبا 4-5 انچ بهر لاړ شي دی نو بال لګوري دی نو بال کې خو تقریبا 2 فټه د بالر خپل د کریس نه بهر تللی جی دا په ټي 10 لیګ کې ابوظبي کې چې کوم ټي 10 لیګ شروع دی په هغه کې دا واقعي مخې راغلی دا صفه اشاره دی لورکوي چې دا میچ فکسینګ په دغه میچ کې شو په دې میچ کې کچري تاسو دا میچ کتلی نو کیپر خ سټریټ بالونه پریخي دي دا ټي 10 لیګ شروع هم دې د پاره چې په دې باندې ډېر غټ جواریان کیږي په دې باندې ډېر غټ بزنسمنان چې په جواریان کوي او د دنیا پیسې په ګټي جی اصل کې دا کرکټ سره یو قسم د کرکټ کېل پورې خندا کولی او د عوامو فیلینګز پورې خندا کولی اوس لکه د دې ټیم سپورټر چې کوم وی په کم شوق د میچ لناستو چې زموږ ټیم به میچ ګټي او اصل کې له پته نه و چې دا میچ فکس شوی دی لیګ چې څومره هم وي دی کې زیات میچونه فکس کیږي آی سی سی له هم د سم میچ پته وي او آی سی سی چې بیا 15 کاله پس بیا راواسي چې لکه په فلاني سن کې خو یو فلانې بالر او هغه دغه رنګ فکسینګ کړه او بس اوس خو هغه ریټایر شوی هم د خو بیا هم مونږ هغه بین کوجی نو بیا پیسو دا اصل کې داسې قسم واقعیت چې راځي دی سره کرکټ گیم ډیر زیات خرابېږي او لیګونه په هر ملک کې د لپاره کېږي په ملک کې چې څومره هم غټ بزنسمنان او کرکټ شوق لري نو ځان له ټیم والی په هغه ټیم باندې بیا جواریانې کوي چې جواریانې پیدا سي کوي چې بل مرګري وي نو هغه ځان له ټیم ایشته نو هغه لویل ک میچ پکاو زه به درنه غټم او کما درنه غټل دومره پیسې به یو قسم لا جوا په شروع وي هر قسم جواریانې پکېږي بال پکې فکس کېږي لکه پورا کمپلیټ میچ نه فکس کېږي خو سه بال پکې فکس شي چې ورلویل شي سپاټ فکسینګ دی لویل شي د میچ یو مخصوص حصہ چې فکس شي چې دی اور کې به دا بالر دا بال وایټ کوي یا دا بالر به دا بال نو کوي نو دی له سپاټ فکسینګ ویل شي او کمپلیټ میچ چې فکس شي چې بس دا میچ خو به مونږه سي ګراوند لکوزیږي خو دا میچ به مونږ مخالف ټیم لور کو دا مونږ نه غي ګټي مونږ باسي بس خپل اسونه وخواسي به منډه تړي وخو او دا میچ دا غي دا به لور کړو دا میچ فکسینګ دی فل میچ بس فکس فل میچ ډیر کم تیر فکس کی خو نن سبا د سپاټ فکسینګ په ذریعہ باندې فل میچ فکس شي فل میچ فکس شوی وي مطلب د سپاټ فکسینګ کې یو داسې اور پکې فکس کی چې هغه اور نه ټول میچ بل ټیم لور وړي یا پکې یو کیچ ډراپ کی یا وکټ کیپر میچ فکسینګ کې اهم رول څوک ادا کوي یو پکې بالر ادا کوي یو پکې وکټ کیپر ادا کوي د دې دوه چې میچ فکسینګ کې ډېر اهم رول وي بالر پکې وایډو کې یا پکې داسې نو کې څنګه چې دی تصویر کې تاسو لخکاري دومره غټ نو بال به تاسو چرته په جون کې نه لیدا مې راغی کارم د دې بالر مات کړی دی نو دا د بالر نه انویسټیګیشن په کار دی چې دا سی صاحب د مرګري دومره غټ نو بال تاسو څنګه وکړو تا خو پورا کریس نه 100 فوټ خپه بهر تللی دا نو ته دومره نه پوهېدې دی که نه د بسته د خوب چاره پاس ولې چې راځه ستا ور دی نه پریکټس او نه د مخ لاس ویندلي د خوب او بس راشد پیواله او بس نه د امپایر کتلی نه د وکټ کتلی نه د کریس کتلی او بس مټ ته تاو کړی بال لې کړی دی نو داسې ډېر لیګز دي چې په هغې کې دغه رنګ فکسینګ کېږي انوالو وي آی سی سی ته هم خبر وي خو بس څه داسې وي چې بس پیسو له سترګې ښکته کړي او ډېر غټه سطح باندې په دې کې فکسینګ کېږي په اربونو روپو دې کې فکسینګ کېږي جي دا اپډیټس ډېره زیاته مننه جي والسلام